الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو، نن 2 جون 2025 ته زه د وخت نه وخته شپې راورسېدم. په لاره باندې فیسبوک باندې مې په پاڼه باندې مې وکتل چې د المروان فاونډیشن صدر او مشر حاجي عبدالوهاب دیروي صاحب حفظه الله چې یقیناً د ډېرو دیني مدرسو سره بېلالچه تعاون کوي او ډېر بې سهاره خلک غریبان عجزان د هغوی سره حاجي صاحب تعاون کوي په پوره ملک کې بغیر د څه قسمه لالچه. په حاجي صاحب په ګاډي باندې فایرنګ شوی دی، قاتلانه حمله ورباندې شوې. یقیناً انتهایي خفه هم شوم چې پر ملک کې دغسې خلک هم څوک نه معاف کوي. زه خو د ټولو نه اول حاجي صاحب دپاره دعاګو یم چې الله تعالی د حاجي صاحب او د هغوی د پوره ټیم ملګرو حفاظت وکړي. دویم نمبر د حکومت نه هم مطالبه کوم چې دغه کسان مجرمان هغه زر تر زره گرفتار کړي او سزا سره مخامخ کې سزا ورته ورکړي. دویم نمبر حاجي صاحب ته هم وایم چې تاسو سره د دیني مدارسو دعاګانې هم دي، د غریبانو او عجزانو دعاګانې هم دي. موږ ټول له تاسو سره یو انشاءالله العزیز. او هغه کسانو ته وایم چې دغسې مضموم حرکت یې کړی دی چې تاسو یو دغسې کار کړی دی، په یو دغسې سړي باندې ګزار کړی دی چې یقیناً د ټول دیني مدرسو د علماو طلباو او د هغه عاجزانو غریبانو او زاري به په تاسو پسې او تاسو بچ کېدی نه شئ. انشاءالله ولز خامخا به د سزا سره مخامخ کېږئ.